د الله د لارې نه به تاسو ګډوډ شئ. چې کله قرآن پرېږدئ، نن امت مسلمه چې کله قرآن مجید پرېښی دی نو په ګډو وډو باندې سر دی. د قرآن مجید مطابق چې کله زمونږ فیصلې نه کېږي، قرآن مجید چې کله زمونږ نصاب تعلیم کې شامل نه وي، قرآن مجید مطابق زمونږ عدالتي فیصلې نه وي، د قرآن مجید مطابق زمونږ قانون نه وي، قرآن مجید مونږ د پاره چې دی رهبر او رهنما نه وي، نو بیا دغسې حالات د مسلمانانو جوړېږي چې کوم زمونږ استاسو جوړ دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. صدق الله العظيم. تیرو آیتونو مبارکو کی اللہ جل شانہ تفصیل سره هغه سيزونو چې کوم یو مسلمان د پاره حلال دي او هغه چې کوم حرام دي دا غي ذکر فرمایل او فرمایل چې تاسو د شرک نه ځان ساتئ، د مور پلار نافرمانی نه ځان ساتئ او خپل اولاد د لوګي د یری نه مقتلوي، ظاهری او باطینی ګناه نه ځان بچ کړئ او دغه سي قتل د یو مسلمان مکوي، یتیم مال ته ځان منزدیکيږي او پناب تول کی عدل او انصاف کوي. چې کله خبره کوي نو هغه خبره کی عدل او انصاف نه کار واخلي، اگر چې تاسو نزدې رشتہ دار ولې نه او کوم وعده تاسو الله تبارک وتعالى سره کړی دی، لوز کوم وعده کړی دغه سره ته ورسوي. اوس په دې آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالى فرمایي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا او په شی چې دا قرآن لار زما دا مستقیما برابر، فاتبعوه نتابداری کوي د ولا تتبعوا السبل او مطابق کېږي د نور لارو، فتفرق بكم پس ګډ وډ بکړی تاسو لرا عن سبیله د لار داغنا، ذالکم وصاکم به دا پدی سره نصیحت کول شي تاسو ته لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو متقیان شئ. وان هذا صراطي مستقيما په هشه چې دا قران مجید لار زما لار ده مستقیما برابر، قران مجید فرقان حمید دا نیغ لار خی. ان هذا القرآن بشک دا قرآن مجید چې یهدی التي هي اقوم اغه لار خی چې کوم پټول لارو کې ټول نه نیغ لار ده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات زیر ورکوي هغه خلق لا چې کوم نیک عمل کوونکي دي، ان لهم اجرا کبیرا چې دا غوی د پاره لوی اجر دی. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما کوم خلق چې ایمان نه وروړي هغه د پاره چې سخت عذاب دی. نو لہذا قرآن مجید هغه لار خی چې کوم صراط مستقیم دی او دغه صراط مستقیم منګو تاسو د الله تبارک وتعالى نه
په هر مانځ کې او د هر مانځ په هر رکعت کې سوال کو اهدنا الصراط المستقيم اے الله مونږ ته نیغ لار اوخی مونږ ته صراط مستقیم مونږ ته اوخی صراط الذين انعمت عليهم لار د کسانو چې کوم باندې تا انعام کړی دی انعام یافته خلق دی منعم علیهم خلق دی هغه څوک دی اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انبیاء صدیقین شهدا او صالحین دغه خلقو د لارې سوال مونږ د الله تبارک وتعالى نه کو چې یا الله مونږ دغه خلقو په نقش قدم باندې روان کی او مونږ ته دغه خلقو د اتباع او داغوی په نقش قدم باندې د تلو حکم دی الله تبارک وتعالى طرفنا کہ رب کائنات خپل باندې مونږ ته دا طریقه خي چې تاسو سوال کوئ د الله نه د هغه خلقو د لاري د هغه خلقو د رفاقت او د هغه خلقو د مرګرتیا سوال کوئ چې کوم خلق منعم علیهم خلق دی انعام یافته خلق دی ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي وحسن اولئک رفیقا دغه خلقو رفاقت او د دوی مرګرتیا دا ډیره بهترینه مرګرتیا ده د نیکانو او د صالحانو او د پاکانو خلقو رفاقت او دا غوی مرګرتیا چې دا بهترینه مرګرتیا او بهترینه رفاقت ده وحسن اولئک رفیقا یعنی د انبیاء کرامو د صدیقینو د شهداو او د صالحینو رفاقت او دا غوی مرګرتیا هغه ته الله تبارک وتعالى فرمایي چې وحسن اولئک رفیقا بهترین مرګرتیا ده بهترین رفاقت دی نو همیشه یو مسلمان د الله تبارک وتعالى نه دا سوال کوي چې ای زما رب ما ته صراط مستقیم اوخی ما ته د انبیاء کرامو د صدیقینو د شهداو او د صالحینو لار راته اوخی او ما د گمراهی نه بچ اوساتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارکو دعاګانو کې د دې اهتمام فرمایلی دی موږ ترغیب راکړی دی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اے الله حق ما ته حق ښکاره کی او د حق اتباع ما ته را نصیب کی وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے الله باطل ما ته باطل ښکاره کی او د باطل نه اجتناب توفیق ما ته را نصیب کی ځکه چې یو انسان په خپل کمال باندې نیکی نشي کولی وما توفیقی الا بالله د نیکی توفیق هم د الله تبارک وتعالى طرف نه ملاویږي او دغه چې الله جل شانه چاته نیک مرګري ورکی نیک خلق او رفاقت ورکی د نیکو خلق او صحبت ولا ورکی او هغه جون داسې ورکی چې د سره ناس ولاړ خلق نیکان صالحان وي او د واسطه او تعلق چې د نیکو خلقو سره راشي دا هم د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی ځکه د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې المرء علی دین خلیله هر کس د خپل د دوست په دین باندې وي بس یو سړی د وګوري چې ما سره مرګري څوک دی متقی او پرهیزګار دی که فاسق فاجر دی ځکه د الله چې کوم دشمن وي د الله چې کوم باغی وي د الله چې کوم نافرمان وي باغی باندې اني ټایم د الله تبارک وتعالى لعنت وریږي د الله د قهر او د غضب لاندې وي نو چې کوم کس هغه سره ګرځي دغه رفاقت اختیاري دغه مرګتیا اختیاري یقینا هغه هم چې په دغه غضب کې او په دغه لعنت کې او په دغه ګناه کې ککړ وي نو لہذا قرآن کریم مقتدا حکم راکي وان هذا صراطي مستقيما او چې دا قرآن بشکا زما لار ده مستقیما برابر فتبعوه نو تاسو تابعداري کوئ دي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم او مطابقېږي تاسو د نور لارو فتفرق بكم پس ګډ وډ بکړي تاسو لا عن سبیل د لارې دا غنه د الله د لارې نه تاسو ګډ وډ شي چې کله قرآن پرې دی نن امت مسلمه چې کله قرآن مجید پرې خېده
نو په ګډو وړو باندې سر دی د قران مجید مطابق چې کله زمون فیصله نه کیږي قران مجید چې کله زمونږ نصاب تعلیم کې شامل نه وي قران مجید مطابق زمونږ عدالتي فیصله نه وي د قران مجید مطابق زمون قانون نه وي قران مجید مونږ د پاره چې دی رهبر او رهنما نه نو بیا دغه سي حالات د مسلمانانو جوړيږي چې کوم زمونږ استاد جوړ دي د قران کریم نه هدایت اغشتل چې کله امت پرې دي نو بیا دغه سي گمراه کیږي سرنګ چې اوس گمراه دي او قران مجید چې شاته وګرځي نو بیا دغه سره ذلت او رسوایی سره مخشي چې څنګه نن امت مسلمه باوجود د تمام تر قوت او طاقت نه باوجود تمام تر وسایل نه نن مشکلات سره مخ دي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون تاسو ته د دې کلک حکم درکول کیږي د پاره تاسو پرهیزګاران شي قران مجید چې کله خپل سینې سره تاسو ولګوي تاسو هر فیصله او هر کار د قران مجید مطابق چې کیږي تاسو به تقوا پیدا کیږي